د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه موږ او تاسو ته بالکل ښکاره دی. د الله د نبی په ژوند کې جهاد راغلی دی. د هغې طریقه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته ښودلې ده. ځکه څوک د ځان نه د جهاد حکم نشي کولی. هغه ځای کې به کوي کوم ځای کې چې د الله نبي ویلي چې دا دی. د الله نبي هجرت کړی دی، د هجرت احکامات او عمل هغې په خپله موږ او تاسو ته ښودلی دی عملي طور. او د الله نبي تجارت او کاروبار هم کړی دی، اخیستل او خرڅول هم کړي دي. نو د بازار او د منډۍ او د کاروبار د دې حکمونه یې موږ او تاسو ته ویلي دي او عملي طور یې کړي دي، نو راته ښودلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په مدینه کې او په مکه کې ژوند تېر کړی، دغه کلی و، دغه وطن و. خلکو سره یې ناسته فاسته کړې ده. نو د هغې هغه معاشرتي ژوند یې هم راته ښودلی دی. معاشرتي ژوند هغه د مشرانو سره ژوند راغلی دی، د کشرانو سره یې راغلی دی، د یتیمانو سره یې راغلی ژوند، د غریب او د مالدارو ټولو سره یې ژوند راغلی دی. او د دې ټولو یې راته عملي طور او قولي طور موږ او تاسو ته ښودلی چې دا ژوند به داسې تېروئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې نکاحونه او ودونه هم کړي دي، د خپلو لوڼو ودونه هم کړي دي، په خپله یې هم کړي دي. د هغې هغه عملي طریقه هغه یې موږ او تاسو ته ښودلې ده چې د واده د کولو دا طریقه ده. او دا یې ویلي النکاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح واده دا زما سنت دی، دا زما طریقه ده، او څوک چې دا نه کوي دا زما امتي نه دی، دا زمانه نه دی. او مړي هم راغلي دي پکې، د هغې طریقې هم راته ښودلې. ځکه د الله د نبي په هره طریقه کې خیر دی، هغې کې برکت دی، هغې کې خوشحالي ده، د ټول ژوند دپاره پکې خوشحالي ده. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې یو نیک عمل کې ښه عمل کې خو د هغه په طریقه باندې نه کې، د هغه مخالفت باندې کې، نو په دغه عمل کې به چرته خیر برکت او خوشحالي د همیشه دپاره نه راځي، دا به د لږو ورځو خوشحالي. ځکه شیطان موږ او تاسو دې خبرې ته نه پرېږدي چې د یو مسلمان عمل هغه د خالص عمل جوړ شي، هغه د پاک عمل جوړ شي، هغه د هغه عمل جوړ شي چې هغه الله ته قبول دی. شیطان موږ دې ته چرته هم نه پرېږدي، دا د دې خبرې کوشش کوي چې دی دا عمل وکړي خو دې قبول نه شي، دی عمل کې ته آخرت خوشحالي میلاو نشي، او دی په دنیا کې زما تابعدار جوړ شي.